په کوم ملګري چې جادو شوي یا یو څوک دغه غواړي چې په ما باندې جادو شوی دی، اکثر خلک دغه وایي یا علماو سره رابطې وکړي چې په ما جادو شوی دی، ما له کتاب وګوره دا به څنګه ختمېږي. زما محترمو د مال جان لپاره بهترینه وظیفه خو دغه وظیفه چې کوم دی دا به تاسو څلوېښت ورځې وکړئ انشاءالله. هر قسمه جادو که اثر وي نو به الله سبحانه وتعالی ستاسو هغه جادو اثر چې کوم دی ختم کړي. نبي علیه السلام فرمایي څوک چې سوره بقره تلاوت کوي د دغه کور نه چې کوم دی شیطانان تښتي. نو چونکې دا جادو د شیز دی چې په دې کې شیطان ملوث سي او دا شیطاني کارونه دي، نو کوم ځای کې جادو شي هلته شیطان ډېر ځای راځي. نو رسول الله فرمایي سلم څوک چې سوره بقره وایي نو دغه کور نه شیطانان تښتي. نو 40 ورځو کې دننه چې دا کور کې تلاوت وشي سوره بقره، اگر که ټایم به ډېر والي ګنټه نیمه نو دې کور نه به چې کوم دی دغه جادو د اثرات وځي. که یو ملګری وایي چې زه داسې نشم کولی نو بیا یې دغه میمري کارډ کې دغه تلاوت سوره بقرې واچي او دا دې اوري، خو غوږ ورته داسې نه چې میمري کارډ هلته ولګوي په امپیتری کې او دی خو کله کور کار کوي کله ماشومان ته چغې وایي، نه دا به ورته غوږ کېږي. د جادو اثرات چې کوم دی ختم به شي 40 ورځو کې انشاءالله دننه د یو اهم مسله وایي تاسو سره ما شریک کړله، خپله مو واورئ ملګرو سره هم شریک کړئ. جزاکم الله خیر.